نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارة الجمان در الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته د حج د موضوع بیان سٹارټ کړو چې نن دا څلورمه جمعه ده الله رب العزت کومه تاسو دا ژوند او توفیق را نصیب کړي نو ان شاء الله د حج متعلق او تیر شوی جمعۃ المبارک او ورځ می تاسو ته د احرام متعلق سو خبرې کړې وې چې د احرام اصل حقیقت څه شی دی حج خو د یو عمل کار دی د دې عبادت او تعلق د هغه ځای سره دی او د بیت الله سره دی د عرفات سره دی د مزدلفه سره د مینا سره دی حکم کس چې اج مبارکه لتلی نو اج سے ابتدا د ټولو خبرو پر حقیقت معلومه ده بتاسو ته ان شاء الله ترتیب د اخرنه جمعه باندې ان شاء الله به تاسو ترتیب ذکر کوم سنت حج ذکر به کوم سنت حج او تاسو ته تیر شوی جمعۃ المبارک په ورځ باندې ما دا یو خبره کړې و چې مونږه او تاسو اولنې په حج کې احرام تړو خو ګوره دا د حضرت بی بی هاجره علیه السلام د هغه اخوب ده او پدې کې هم له حکمت ته چې الله رب العزت په حج په مردارانو باندې پرس کړو په غریبانو نه ده دغه ما یو ډېر لوی سوچ وکړو چې دا احکامات الله رب العزت په مردارانو پرس کړی دي او غریبانو ته الله بار کړی دغه څه د حکمت عملی ده نو زما د سوچ مطابق دا مال او دولت یو نشه ده مونږ معاشره کې ډېر داسې ګورو
نو بیا ورته الله دغه ځای پر اسکړی احکامات یې ورته راوړي دي چې ګورې دې ځای ته به ځې او دې د الله د رسول مطابق په دغلته ژوند تېرې او عمل به کې حج به ادا کې. نو دا پې الله رب العزت د انبیاو د رسولانو او مقدس ځګونه ګوري او د هغې حقیقت چې ګورې انبیاء چې الله رب العزت څومره په دنیا کې پیدا کړي دي ما سوا د سلیمان علیه السلام او د داود علیه السلام نه نور انبیاء او رسولان ډېر غریبانان پیدا شوي دي او الله رب العزت داسې پیدا کړي دي چې دې خبرې ته حیران کن تعجبي کلمات چې د باچای وقت سره اکثر مقابله راغلي عام فردی مقابله نه ریاست سره مقابله راغلی او به د داسې ریاست سره مقابله راشي چې د هغې طریقې کار بدلول. ابراهیم علیه السلام چې تاسو واورئ تاسو به اورېدلي ابراهیم علیه السلام په وخت کې اکثریت ټوله بت پرستی وه. ابراهیم علیه السلام والد محترم او دا یوه خبره هم ذهن کې یاد ساتئ چې د انبیاو او د رسولانو والدین به مونږ ډېر په معززو کلماتو سره یادو. الان کې ابراهیم علیه السلام والد محترم صاحب هغه به بوتان خرڅول خو کلمات به مونږ د هغې لپاره بهترین الفاظ استعمالو. نبی صلی الله علیه وسلم والد محترم عبدالله صاحب حضرت آمینہ صاحبہ بهترین کلمات په د هغې لپاره استعمالوي. د هغې معاملات د الله سره دي. اوس نو باچاهان اکثر دا انبیاء او رسولان اکثر غریبانان وي. نو الله رب العزت د مالدارو ته یو قسمه خی چې ګورئ دلته ګورئ د آیاتګارونه دي ټول یادګار دي ټول چې ابراهیم علیه السلام په خپله غریب و آدم علیه السلام په خپله غریب و کمزوری و اسماعیل علیه السلام په خپله کمزوری و غریب و دې له مې راوستې په ځان کې به د فقر سوچ لرونکی سوچ لري. مالدار ذات یو الله دی غنی ذات یو الله دی او انسانان او بندگان ټول د الله محتاج دي چې په یو شي کې احتیاج واله راشي نو د هغې نه د غنیواله لفظ ختم شو. نو دا حکمت عملی ده چې مالداران الله دغه مقدس ځګونو له الله بوځي او ورته دا نشاندهي وښیي چې ګورې دې ځای ته راغلې یو خو در باندې د الله لوی احسان دی چې دې ځای ته یې راوستی تبرکاتو ځګونو ته یې راوستی او نور هم الله ته متوجه شي چې الله مال حال دولت درکړی دی ولګوه په انسانیت باندې ولګوه د الله په مخلوق باندې. نو تیر شوی جماعت المبارک په ورځ باندې ما تاسو ته د احرام متعلق بیان سٹارټ کړو چې دا د بیبي هاجرې هغه خوب دی احرام. ابراهیم علیه السلام ورته وایي خاصه جامه کې به خلک راشي نو په هغه زمانه کې خاصه جامه کې راتلل خو تاسو ته ما وویل چې د شیطان لوی کردار و په دغلته کې شیطان په مختلفو جامه کې به راتو
او د مسلمانانو نه د انسانیت د مخلوقاتو د الله د بندگانو نه جامع وسته بیت الله شریف کی برسر احمد چې دغلته یو خزه و نیلا په نوم باندې او یو سړی د هغې و اسې د شپې ښځې به اکثر د شپې راتلې او دا سړی هم د شپې راغلی و طوافونه یې کول دا طواف نظام د هغه زمانې نه روان دی ښه د ابراهیم علیه السلام د زمانې نه د طواف نظام روان دی که کفار به راتلل که مشرکین به راتلل که هر څوک به راتلل طواف په دغه شان دی دا انداز کې به طواف کوو د زنا یو سوچ یې ولرلو چې کله یو دیو دا زنا سوچ عملی کوونو الله ته کاڼې جوړ کړل نو اکاڼې داسې شول چې انسانان خو وو نو اکاڼې د بوتانو په شکل وو ځکه چې سپېمې هم کاڼې شو غوږونه هم کاڼې شو هر څه کاڼې شول نو شیطان بیا د یو بل بزرګ په شکل باندې رال او د قوم ته ووې دې خو بېګا داسې عمل کوو دا یو د بیت الله شریف کې د مشرق او بل د مغرب په طرف باندې دا یو اخوا دېخوا کېدی او چې دا خلک طواف کوي نو یو څپېړه به دې تمبوي یو څپېړه دې تمبوي چې دا د دې سزا شي نو څپېړه نظام پکې قائم شي د دې دواړو نه به څپېړه تمبېده چې دا د خلکو دپاره یو عبرت او یو نصیحت وګرځېږي شیطان ورته دا ووې چې کوم وخت دا صدي ختمه شوه نورو خلکو ته وایي ستاسو مشران خو به دا مسحه کول بیا د یو بل بزرګ په شکل لال هغې و هغه وال پرېښوستل بیا د هغې نه پس دغه صدي ختمه شوه نورو خلکو ته ووې بیا بل یو شکل د صورت کې رال وایي ستاسو مشرانو خو به دا موچي کول برسر احمد چې دا دو بوتانې د صفا او د مروه په غونډۍ باندې کېښود یو د صفا غونډۍ بل د مروه په غونډۍ کېښوست چې هغې څوک صفا ته راځي نو منډه کوي دې ته به سجده لګوي او مروه ته چې ځي نو هلته به هغې ته سجده لګوي دا سیسټم یې قایم کړو نو د اهل مکه چې څومره وو نو په هغېو کې بت پرستي ډېره زیاته وه اکثریت بت پرستي وه 360 خو په بیت الله شریف کې دنه بوتانې خوسته و قرآن کریم کې الله ذکر کوي درې بوتان ده دي لات او منات او عزا دای د بیت الله نه بار دسې خوسته و دای مشران بوتانو په دې به قسمونه خوړل چې کله به خط لیکو نو په خط کې به یو بت سامنے په مونږ په خط کې لیکو بسم الله الرحمن الرحیم په شروع کې هغه به چې خط شروع کوو نو د لات او منات او د عزا نه به سٹارټ کوو دا به پیل اول کله به بلاندې خط سٹارټ کوو به تاسو ته په دې خطبه کې آیات مبارکه ولستل علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ابرهه د یمن گورنر وو
ابراهه د یمن گورنر او ابراهه عیسایو هغه وخت کې عیسایت چلیدو نو ابراهه دا سوچ وکړو چې د مکې ته د خلک ځي بیت الله شریف ته او دلته کې د خلک د بت پرستی نور هم زیاتېږي زه به دې له د بیت الله په شانتې یوه کوټه په یمن کې جوړه کړم نو په یمن کې او دلته به چې دا خلک راځي نو زه به د عیسایت مذهب ته رابلم دا بت پرستی نظام به پرېږدي نو ابراهه د عمل وکړو خو بیت الله شریف خو بیت الله دی ابراهه په خپله د عمل غلط وکړو سوچ یې ټیک و چې خلک به الله طرف ته رابلم دا خلک په بیت الله په مکه کې هم الله ته رابللی شول خو د الله رب العزت د قوانینو خلاف وکړل نو اهل مکه یو سړی د بیت الله شریف تبرکات د بیت الله شریف د هغه زمانې نه را روان دي اهل مکه ته د بیت الله تبرکات معلوم اهل کفار ولې نو خو د بیت الله تبرکات ورته معلوم ایو خبره درته ذکر کوم خبر رانه بل طرف ته ځي تبرکاتو پورې شیخ الهند صاحب محمود الحسن صاحب د دیوبند مدرسې مختمم د خپل واقعاتو کې ذکر کوي د په مدینه کې مسجد النبوي کې به درس کوي ډېره موده درس کړی شیخ الهند صاحب وایي چې مونږه په کومه کمره کې پاتې کېدو نه زمونږ نه به دا روټۍ موټۍ دا پوټي موټي پاتې شول نو مونږ به د هغه کړکۍ نه بار ګزارل دسترخوان به وڅنډه نو یو ماشوم به راته او دا روټۍ به یې راټولولې وای ما ورته اواز وکړو چې دا به ډېر زیات تو راته وای ما ورته اخر وکړو چې بچی دلته راشه وای کوم وخت چې ما درنه طلب کوم ما ته چې بچی په دې څه کې څه چیلو میلو وړئ چیلې میلې دې ساتلې دي وای راته وایي چې نه مونږ ډېر غریبانان یو زمونږ پلار وفات شوی او دا پوټي د اجل چې راشي د عمرونه د خلک راشي دا گزاري نو مونږ زه دا راټولوم سوال حرام دی سوال نشم کولی او کور کې مې واړه ورونه دي او مور مې کمزورې ده پردی کار نشي کولی دا مونږ کور ته وړو دا روټۍ پسدو او دا به خورو شیخ الهند صاحب وایي زه ډېر خفه شوم وایي چې دومره خفه شوم وایي ما ورته وویل چې بچی زه د دیوبند د مدرسې مختمم یم ته یې د مور سره مشوره وکړه زه به تا هندوستان ته بوځم او علم به در باندې وکړم علم دین به جوړ شي او کال په کال به دلته د حاجیانو سره حج لم رالیږم چې هغه او زما بچی به یې مور سره دې مشوره وکړي چې مور دې څه وایي خو پلانکي ټایم به زه هندوستان ته ځم وایي زه چې کوم وخت کې راتلم شیخ الهند صاحب وایي چې دې وخت کې ما سوچ دا ماشوم و
وای هغه د ما مخې ته راوتی و چې کوم وخت کې راتلم نو ما ورته ډېره تسلي ورکړه خو یو خبره راته وکړه چې در سره ځمه نبی صلی الله علیه وسلم روضې مبارکې ته اشاره وکړه چې دا شل ګمبد والا دغلته شته و که نه وای ما ورته ویل چې بچی که دا چلتې هلته وی نو مونږ به دلته مونږ به دا ټول دنیا به دلته راتله خو دلته نشته مونږ دې له راځو وی راته وی چې فقر او غریبي مې قبوله ده دا د روټو دا ټوکړې به راټولومه خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې زیارت نه چرته نه ځم دا غلامي مې قبوله ده نو د هغې تبرکات دا اهل مکه ته پته لګي اهل مدینه والو ته پته لګي هلته به ته وایې چې زه سوال وکړم خو چې د دې ځای نه لاړ نه شم او حاجیان حضرات چې تلې عمرو له تلې هغې ته هم پته لګي استاد محترم به یو خبره کوله وی دا حاجي صاحب چې هلته حج له ځي یا عمرې له څوک ځي نو دلته خو ته موږ استقبال کې ودرېږو استقبال یې کو سیرې ور واچو خو شمدید ورته وایي ځکه پاک ځای ته روان دی واپس راځي نو موږ ورته استقبال وکړو بیت الله ته او مدینې ته خو ټوله دنیا راځي دې عباداتو له راځي نو هلته خو د دې استقبال ونشي هلته خو چې کم دی هر څه په خپله کې نو بیا چې کله راشي نو بیا وایي چې یاره ښایسته ځګونه دي خو اهل مکه چې کوم اهل دی هغه شانتي نه دي مدینې ولا هغه شانتي نه دي د الله رب العزت لوی نعمت دی چې اهل مکه کې الله څوک پیدا کړی نو د هغه په ذهن کې خو دا ټول استقبالات دي چې زما همدغه شان د استقبالات هلته کېږي هلته به ټوکلې راټولې هلته به ولږه تنده در باندې راځي خو ته به د الله په عباداتو کې مشغول یې نو ابرها چې کله دا سوچ وکړو دا کوټه جوړه کړه نو د هغې دا سوچ چې دا خلک به زه الله طرف ته رابلم نو اهل مکې یو سړی و هغوی دا زه ګورم چې په دې کوټه کې تبرکات شته و که نه کم چې په بیت الله کې تبرکات نو هغه پکې تاو راتاو شو خو خوند یې ورنه که نو غصې د لاسې پکې په عربۍ کې ورته غایط وایي پیشاب یې پکې وکړل د غصې د لاسه سهار ابرهه ته پته ولګه نو هغه خپل انټیلیجنس قایم کړل پیشاب یې وګرځېد دا کس را پیدا کړي هغه ورته ویل صاحب د مکې نه یو سړی راغلی د تجارت په سوچ دا راولې همده کې دا حساب کتاب دی نو چې کله راوستو ورته وایي په څه بنیاد باندې تا دا عمل کړی ابرهه ته وایي چې ابرهه دا کار دی غلط کړی مونږ که بت پرست یو که هر څه یو خو هغه کوټه کې الله یو خپل تبرکات قایم کړي دي او ستا په دې کور تا چې دا کومه کوټه جوړه کړې ده دې کې هغه تبرکات نشته ما د غصې د لاسه دا عمل کړی دا ورانه کا اهل مکه په هغه ټیم ډېر سخت بهادر خلک کتابونه لیکلي دي سختې خبرې ورته وکړې حلال کې دی گورنر او صدر د وزیر اعظم دی د یمن
د مر نه نه یریدو دغلته. نو هغې قسم وکړو چې زه به بیت الله ورانوم. نور تاسو به واقعه اورېدلي چې کله اتیان راوستل او خپل دغې راوستل، الله رب العزت په ابابیلو د مرغوب باندې ټول هلاک کړل. نو انشاءالله که خیر و ژوندو آینده جمعه که خیر و ژوندو تاسو ته به د نبي صلی الله علیه وسلم چې دا کوم احرام مونږ تړو اوس دا احرام مخکې نه و، احرام وو مخکې به جامې وې خاص لباس و، خو چې دا کم لنګ مونږ وهو بیا دا احرام تړو. دا پر حقیقت په تاسو ته انشاءالله د را روانه جبې ور باندې الله رب انشاءالله ووایم چې الله مونږ تاسو له ژوند دغه را نصیب کړي.